که په مونځ کې درنه رکوع یا سجده پاتې شوه او په مانځه کې دننه در یاد شو چې زمانه خو رکوع یا سجده پاتې شوې ده، نو دغه رکوع یا سجده به په مونځ کې دننه په څه طریقې سره کې او چې وی کې نو په دې عمل سره به پتا سجده سهو لازمیږي او که نه به لازمیږي جی دا خو د هغه کس خبره ده چې امام دی یا ځان لمونځ کوي. اوس چې کم کس په امام پسې ولاړ دی مقتدي دی او په امام پسې د دنه ځان له رکوع پاتې شوه یا ته سجده پاتې شوه، نو دی به دغه رکوع او سجده په څه طریقې سره کوي او په ده باندې د سجده سهو د لازمېدو مسله دا څنګه ده. یوه را سره جي دا ډېره ضروري مسله وپېژنئ. دویمه را سره دا مسله وپېژنئ چې یو کس په اوله قاعده باندې ناست دی او د التحیات تربدهو وویله او خیال یې نه دی په غلطۍ کې یا ته هیر شو دای په دویم کرت باندې شروع کړو په دویم کرت یې وویله، نو په دې عمل سره په ده سجده سهو راځي او که نه راځي. یې په دویم کرت پوره نه کړه خو تر دومره حد یې وویله په څومره وخت کې چې 3 کرته سبحان الله ویل شي، نو آیا په ده سجده سهو لازم شو او که لازم نه ده. دا دوه ضروري مسلې را سره جي وپېژنئ. ګوره اوله مسله دا ده چې په مونځ کې تا نه رکوع پاتې شوه، نو که په لومبي رکعت ولاړې او تا رکوع پرېښود او سجدې له لاړې، په سجده کې در یاد شو چې ما خو رکوع نه ده کړې، نو ته به پاسې اول به رکوع وکړي او دغه سجدې چې کومې تا د رکوع نه مخکې کړي نو دا نه دي شوي، نو اول به رکوع وکړي او واپس به دا سجدې وکړي، خو په آخر کې به سجده سهو کې ځکه د فرضو چې کوم ترتیب دی نو هغه تا نه ګډوډ شو، نو لحاظه په تا باندې سجده سهو لازم شوله. او که نه په وروستو رکعتونو کې تا ته در یاد شو چې ما په لومبي رکعت کې رکوع نه ده کړې، نو فوري به په هغه ټیم کې رکوع وکي، خو په تا باندې سجده سهو که ته په هر دغه کې وي نو ته به رکوع وکي او بیا به ته اخر کې به ته څه وکړي سجده سهو وکړي، چونکې فرض بې ځایه شو نو سجده سهو په تا باندې څه شوه دا لازم شوه. دغه شان که تا نه سجده پاتې شوه په یو رکعت کې، دواړه سجدې په هر رکعت کې فرض دي، یوه سجده پاتې شوه نو که دویم رکعت کې د سجدو په ټیم کې در یاد شو نو 3 سجدې وکړه او په آخر کې سجده سهو وکړه نو ستا مونځ پوره شو. او که نه ته قیام ته پاسېدې بل رکعت ته ته چې ما نه خو سجده پاتې شوه یوه مې وکړه نو ډایرکټ لاړ شه اول سجده وکړه او بیا قیام ته لاړ شه نور مونځ هغسې وکړه، خو په آخر کې سجده سهو وکړه ځکه فرض د خپل ځای نه وخوځېده نو په تا باندې سجده سهو څه شوه دا در باندې لازم شوه. خو که چا نه رکوع یا سجده پاتې شوی و په مونځ کې دننه د واپس ونه کړه تر د سلام د ګرځولو پورې او د سلام وګرځو مونځ یې ختم کو، وروسته ورته پته ولګېده چې زما نه خو رکوع یا سجده پاتې شوې ده نو دا په مونځ کې فرض پاتې شو، د مونځ رکن پاتې شو، نو دا مونځ د سره شوی نه دی او دا مونځ به دی واپس راګرځئ که دا رکوع یا سجده په غلطۍ او په خطا کې پاتې شوي او که په قصد پاتې شوي نو د دا مونځ نه دی شوی. دا مسله خو د امام شو یا چې ځان له په مونځ ولاړلې. اوس په امام پسې ولاړې او ته مقتدي او امام رکوع وکړله او مقتدي یا په غفلت کې تللی یا په سوچ کې تللی یا په خوب کې تللی او دنه رکوع پاتې شوله، نو امام لاړې سجدې له نو دله پکار دي چې دی اول رکوع وکړي او د هغې نه پس امام را لاندې کړي. که امام سجده م کړې وه نو دی د سجده م وکړي، د هغې نه پس د بله سجده کې د امام سره څه شي شامل شي، خو چې کوم دته مخکې رکن پاتې دی دی د هغه ځان له وکړي او فوري دی په امام پسې ځان څه کړي دا د ورسوي جي ښه. خو په دلته مقتدي نه چونکې دا غلطي د امام سره شوې ده نو دلته په مقتدي باندې سجده سهوه دا لازم نه رجي، دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا ده که په اوله قاعده باندې ناست او التحیاتو دې په غلطۍ کې 2 ځله وویله نو په دې کس سجده سهوه لازم شوله، دی به په آخر کې سجده سهوه کوي. او که نه 2 ځلې نه ده ویلې خو په دویم ځل یې دومره وویله په څومره وخت کې چې 3 تسبیحات ویل شي سبحان الله نو په دم سجده سهوه لازم شو، په آخر کې به دی څه کوي دی به په آخر کې سجده سهوه کوي. او که آخره قاعده تې نه دویم ځل باندې وویلی شوه یا په دویم ځل تې صحیح څه وویلی شوه نو په هغې باندې سجده سهوه نشته. دا جي یو 2 ډېرې ضروري مسلې دي، مهرباني وکړئ په خپل هم زده کوئ او لازمي د ملګرو سره شیر کوئ چې څومره ملګرو ته په علم کې راځي او عمل پې کوئ، موږ او تاسو له به الله اجر راکوي. وصلی الله علی النبي.